رضا خان بھائی بس زمونږ د اخیری شپه وګڼه، بس مونږ چې کوم دی نو د نن لړو یاره نور د دنیا سره زه مقابله نشم کولی، او زما چې څه دي، زما دغه کور هر څه چې دي نو دا ستاسو شو، ښه هسې ستاسو شو. فرهاد حاجي صاحب نه دا چې څه دې ورکړي دي پیسې میسې ورسره پرتې دي، د شته هر څه به ترېنه راوالي او ځان پسې به هر څه برابر کړي او طارق به شي درسره. او دا ما تاسو له درکړو، طارق له تاسو له چې کوم دی مې دا کور درکړو، هسې مې درله درکړو. د دې بدله کې د ستاسو نه هېڅوک یو څیز هم نه اخلي. او بله خبر دا ده چې ما تاڼه کې یو رپورټ لیکلی دی د ښځې باندې، د هغې رپورټ بیا خبر واخلئ چې هغې باندې یې کاروایي وکړي. او دې ښځې ما سره هېڅ هم نه رسي. د دې ما 50,000 روپۍ مخر لیکلي وو او هغه هغې له ما ورکړی وي. بیا دې ما تپوس هم نه دی کړی. دې په 150 پیرې دې زما نه غلا کړې ده، پیسې زما نه ډېرې ډېرې پټې کړې دي، پلار کره یې وړي دي، هر څه یې رانه وړي دي. اوس هم چې تللی دی نو بله هر څه یې وړي دي. نو دې خپل هر څه وصول کړي دي، ما سره صحیح ژوند نه تېر کړی. او بس اوس مې ته نه شکر دی ګوته له ګورې ده، بس دا کور چې دی نو تاسو ته پاتې شو. زما دا موټرسایکل چې دی نو دا هم ستاسو خپل موټرسایکل دی، بس واخلئ، کاغذونه دوکان کې پراته دي. دا ستا شو رضا خان، دا موټرسایکل ستا شو. زما چې څه کډه ده هغه ټول هر څه چې کوم دی نو زما دې طارق روح شو. او بس مونږ ته بخانه کوئ، ما بخښلي. رضا خان بھائی بس زمونږ د اخیری شپه وګڼه، بس مونږ چې کوم دی نو د نن لړو یاره نور د دنیا سره زه مقابله نشم کولی. او زما چې څه دي، زما دغه کور هر څه چې دي نو دا ستاسو شو، ښه هسې ستاسو شو. فرهاد حاجي صاحب نه دا چې څه دې ورکړي دي پیسې میسې ورسره پرتې دي، د شته هر څه به ترېنه راوالي او ځان پسې به هر څه برابر کړي او طارق به شي درسره. او دا ما تاسو له درکړو، طارق له تاسو له چې کوم دی مې دا کور درکړو، هسې مې درله درکړو. د دې بدله کې د ستاسو نه هېڅوک یو څیز هم نه اخلي. او بله خبر دا ده چې ما تاڼه کې یو رپورټ لیکلی دی د ښځې باندې، د هغې رپورټ بیا خبر واخلئ چې هغې باندې یې کاروایي وکړي. او دې ښځې ما سره هېڅ هم نه رسي. د دې ما 50,000 روپۍ مخر لیکلي وو او هغه هغې له ما ورکړی وي. بیا دې ما تپوس هم نه دی کړی. دې په 150 پیرې دې زما نه غلا کړې ده، پیسې زما نه ډېرې ډېرې پټې کړې دي، پلار کره یې وړي دي، هر څه یې رانه وړي دي. اوس هم چې تللی دی نو بله هر څه یې وړي دي. نو دې خپل هر څه وصول کړي دي، ما سره صحیح ژوند نه تېر کړی. او بس اوس مې ته نه شکر دی ګوته له ګورې ده، بس دا کور چې دی نو تاسو ته پاتې شو. زما دا موټرسایکل چې دی نو دا هم ستاسو خپل موټرسایکل دی، بس واخلئ، کاغذونه دوکان کې پراته دي. دا ستا شو رضا خان، دا موټرسایکل ستا شو. زما چې څه کډه ده هغه ټول هر څه چې کوم دی نو زما دې طارق روح شو. او بس مونږ ته بخانه کوئ، ما بخښلي. رضا خان بھائی بس زمونږ د اخیری شپه وګڼه، بس مونږ چې کوم دی نو د نن لړو یاره نور د دنیا سره زه مقابله نشم کولی. او زما چې څه دي، زما دغه کور هر څه چې دی نو دا ستاسو شو، ښه هسې ستاسو شو. فرهاد حاجي صاحب نه دا چې څه دې ورکړي دي پیسې میسې ورسره پرتې دي، د شته هر څه به ترېنه راوالي او ځان پسې به هر څه برابر کړي او طارق به شي درسره. او دا ما تاسو له درکړو، طارق له تاسو له چې کوم دی مې دا کور درکړو، هسې مې درله درکړو. د دې بدله کې د ستاسو نه هېڅوک یو څیز هم نه اخلي. او بله خبر دا ده چې ما تاڼه کې یو رپورټ لیکلی دی د ښځې باندې، د هغې رپورټ بیا خبر واخلئ چې هغې باندې یې کاروایي وکړي. او دې ښځې ما سره هېڅ هم نه رسي. د دې ما 50,000 روپۍ مخر لیکلي وو او هغه هغې له ما ورکړی وي. بیا دې ما تپوس هم نه دی کړی. دې په 150 پیرې دې زما نه غلا کړې ده، پیسې زما نه ډېرې ډېرې پټې کړې دي، پلار کره یې وړي دي، هر څه یې رانه وړي دي. اوس هم چې تللی دی نو بله هر څه یې وړي دي. نو دې خپل هر څه وصول کړي دي، ما سره صحیح ژوند نه تېر کړی. او بس اوس مې ته نه شکر دی ګوته له ګورې ده، بس دا کور چې دی نو تاسو ته پاتې شو. زما دا موټرسایکل چې دی نو دا هم ستاسو خپل موټرسایکل دی، بس واخلئ، کاغذونه دوکان کې پراته دي. دا ستا شو رضا خان، دا موټرسایکل ستا شو. زما چې څه کډه ده هغه ټول هر څه چې کوم دی نو زما دې طارق روح شو. او بس مونږ ته بخانه کوئ، ما بخښلي. رضا خان بھائی بس زمونږ د اخیری شپه وګڼه، بس مونږ چې کوم دی نو
د نن لړو یاره نور د دنیا ته سرزه مقابله نشم کولی او زما چې څه دي زما دغه کور هر څه چې دي نو دا ستاسو شو ها هسې ستاسو شو فرهاد حاجي صاحب نه دا چې څه دې ورکړي دي پیسې میسې ورسره پرتې دي د شته هر څه به ترېنه راوالي او ځان پسې به هر څه برابر کړي او طارق به شي درسره او دا ما تاسو له درکو طارق له تاسو له چې کوم دی مې دا کور درکو هسې مې درله درکو د دې بدله کې د ستاسو نه هېڅوک یو څیز هم نه علي او بله خبر دا ده چې ما تاڼه کې یو رپورټ لیکلی دی د ښځې باندې د هغې رپورټ بیا خبر واخلئ چې هغې باندې یې کاروایي وکړي او دې ښځې ما سره هېڅ هم نه رسي د دې ما 50,000 روپۍ مخر لیکلي وو او هغه هغې له ما ورکړی وي بیا دې ما تپوس هم نه دی کړی دې په 150 پیرې دې زما نه غلا کړې ده پیسې زما نه ډېرې ډېرې پټې کړې دي پلار کره یې وړي دي هر څه یې رانه وړي دي اوس هم چې تللی دی نو بله هر څه یې وړي دي نو دې خپل هر څه وصول کړي دي ما سره صحیح ژوند نه تېر کړی او بس اوس مې ته نه شکر دی ګوته لګولې ده بس دا کور چې دی نو تاسو ته پاتې شو زما دا موټرسایکل چې دی نو دا ستاسو خپل موټرسایکل دی بس واخلئ کاغذونه دوکان کې پراته دي دا ستا شو رضا خان دا موټرسایکل ستا شو زما چې څه کډه ده هغه ټول هر څه چې کوم دی نو زما دې طارق روح شو او بس مونږ ته بخانه کوي ما بخلي رضا خان بھائی بس زمونږ د اخري شپه وګڼه بس مونږ چې کوم دی نو د نن لړو یاره نور د دنیا ته سرزه مقابله نشم کولی او زما چې څه دي زما دغه کور هر څه چې دي نو دا ستاسو شو ها هسې ستاسو شو فرهاد حاجي صاحب نه دا چې څه دې ورکړي دي پیسې میسې ورسره پرتې دي د شته هر څه به ترېنه راوالي او ځان پسې به هر څه برابر کړي او طارق به شي درسره او دا ما تاسو له درکو طارق له تاسو له چې کوم دی مې دا کور درکو هسې مې درله درکو د دې بدله کې د ستاسو نه هېڅوک یو څیز هم نه علي او بله خبر دا ده چې ما تاڼه کې یو رپورټ لیکلی دی د ښځې باندې د هغې رپورټ بیا خبر واخلئ چې هغې باندې یې کاروایي وکړي او دې ښځې ما سره هېڅ هم نه رسي د دې ما 50,000 روپۍ مخر لیکلي وو او هغه هغې له ما ورکړی وي بیا دې ما تپوس هم نه دی کړی دې په 150 پیرې دې زما نه غلا کړې ده پیسې زما نه ډېرې ډېرې پټې کړې دي پلار کره یې وړي دي هر څه یې رانه وړي دي اوس هم چې تللی دی نو بله هر څه یې وړي دي نو دې خپل هر څه وصول کړي دي ما سره صحیح ژوند نه تېر کړی او بس اوس مې ته نه شکر دی ګوته لګولې ده بس دا کور چې دی نو تاسو ته پاتې شو زما دا موټرسایکل چې دی نو دا ستاسو خپل موټرسایکل دی بس واخلئ کاغذونه دوکان کې پراته دي دا ستا شو رضا خان دا موټرسایکل ستا شو زما چې څه کډه ده هغه ټول هر څه چې کوم دی نو زما دې طارق روح شو او بس مونږ ته بخانه کوي ما بخلي رضا خان بھائی بس زمونږ د اخري شپه وګڼه بس مونږ چې کوم دی نو د نن لړو یاره نور د دنیا ته سرزه مقابله نشم کولی او زما چې څه دي زما دغه کور هر څه چې دی نو دا ستاسو شو ها هسې ستاسو شو فرهاد حاجي صاحب نه دا چې څه دې ورکړي دي پیسې میسې ورسره پرتې دي د شته هر څه به ترېنه راوالي او ځان پسې به هر څه برابر کړي او طارق به شي درسره او دا ما تاسو له درکو طارق له تاسو له چې کوم دی مې دا کور درکو هسې مې درله درکو د دې بدله کې د ستاسو نه هېڅوک یو څیز هم نه علي او بله خبر دا ده چې ما تاڼه کې یو رپورټ لیکلی دی د ښځې باندې د هغې رپورټ بیا خبر واخلئ چې هغې باندې یې کاروایي وکړي او دې ښځې ما سره هېڅ هم نه رسي د دې ما 50,000 روپۍ مخر لیکلي وو او هغه هغې له ما ورکړی وي بیا دې ما تپوس هم نه دی کړی دې په 150 پیرې دې زما نه غلا کړې ده پیسې زما نه ډېرې ډېرې پټې کړې دي پلار کره یې وړي دي هر څه یې رانه وړي دي اوس هم چې تللی دی نو بله هر څه یې وړي دي نو دې خپل هر څه وصول کړي دي ما سره صحیح ژوند نه تېر کړی او بس اوس مې ته نه شکر دی ګوته لګولې ده بس دا کور چې دی نو تاسو ته پاتې شو زما دا موټرسایکل چې دی نو دا ستاسو خپل موټرسایکل دی بس واخلئ کاغذونه دوکان کې پراته دي دا ستا شو رضا خان دا موټرسایکل ستا شو زما چې څه کډه ده هغه ټول هر څه چې کوم دی نو زما دې طارق روح شو او بس مونږ ته بخانه کوي ما بخلي رضا خان بھائی بس زمونږ د اخري شپه وګڼه بس مونږ چې کوم دی نو د نن لړو یاره نور د دنیا ته سرزه مقابله نشم کولی او زما چې څه دي زما دغه کور هر څه چې دی نو دا
ستاسو شو ښه هسې ستاسو شو فرهاد حاجي صاحب نه دا چې څه دې ورکړي دي پیسې میسې ورسره پرتې دي د شته هر څه به ترېنه راوالې او ځان پسې به هر څه برابر کړي او طارق به شي درسره او دا ما تاسو له درکړو طارق له تاسو له چې کوم دی مې دا کور درکړو هسې مې درله درکړو د دې بدله کې د ستاسو نه هېڅوک یو څیز هم نه اخلي او بله خبر دا ده چې ما تاڼه کې یو رپورټ لیکلی دی د ښځې باندې د هغې رپورټ بیا خبر واخلئ